الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مخکې آیاتونو کې د رب ذوالجلال د ربوبیت خبره وشوه. د رب طاقت څه شی دی، قدرت څه شی دی. هارون الرشید یو ځل امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس کوي، وی د رب په ربوبیت څه دلایل در سره شته، څه دلیل در سره شته؟ او ورته بالکل شته دی. وی د مخلوقاتو کې نظر وکا، وی څومره مخلوقات دي، په زرګونو مخلوقات دي، د اغي رنگونه بدل، د اغي جبه بدلی، دا د رب لوی دلیل دی کنه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه دا لوی لوی اساتذه دي، لوی لوی علما دي. دی چې دی د دې شاګردانو، بیا د هغې شاګردانو کې امام شافعي، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راځي. امام ابو حنیفه صاحب مقام ډیر زیات لوی دی، ځکه چې اتو صحابو سره ملاقات کړی دی. په 80 هجره کې پیدا کیږي او آخري صحابي چې کله وفات کیږي نو 110 هجری ده. یو کس ته تپوس کوي، دهریان چې خدایم نه مني، بالکل اسم نه مني، هغې وله راغه په یو ډلې شکل کې راغه اعتراض کوي. ورته وی د دنیا نظام خو یو اسې روان دی، بس یو روانیږي. او ورته وی زه یو فکر کې پروت یم. او ورته څه فکر دی؟ یاره فکر مې دا دی، یو کشته په سمندر کې روانه ده او نه پکې د هغې چلولو والا څوک شته. هغه یو طرف ته ورسي کنارې ته، هلته تې کسان کوش یو، بیا دی خوا راوړي، بیا را روانه شي. دی ورته وی داسې خو د سره کیدی نه شي چې کشته چلولو والا څوک نه وي، نو کشته به څنګه چلی؟ نو ورته بیوقوفانو چې یو معمولی کشته د خپل د چلیدونکي نه بغیر نه چلی، یو ګاډی د ډرایور نه بغیر نه چلی، نو دا پورا عالم نظام به څنګه وچلی؟ نو وی ټول هغه ټیم تایب شو، توبه یې وکړه، ګل ایمان یې راوړو. امام شافعي رحمت الله علیه نه یو کس تپوس کوي، وی د رب په ربوبیت دلیل شته؟ وی بالکل شته. وی مخامخ ورته ده یو ونه وه، او ونې ته یې کته، ورته وی همدغه وګورئ. وی د دې ونې پاڼه چې یو ځناور وخوري، نو وی هغې نه یو شانتې ګندګي روزي یا تپی روزي. که چېرته موچی پې کېناسته، د هغې نه بل څه روزي، بل ځناور پې کېناسته، هغې نه بل څه روزي. دا د رب په ربوبیت باندې دلیل دی. امام مالک صاحب نه تپوس کیږي، امام احمد بن حنبل صاحب نه تپوس کیږي، وی د رب په ربوبیت دلیل شته؟ او وی بالکل شته دی. وی دې انډې ته وګورئ، ټوله چې دنو د یو محل په شانتې بنده ده، یو کلي په شانتې بنده ده، بهر نه یو شانتې ده، دننه پکې خدای د سونی او رنګه میخی دی. دا څوک کوي؟ دا هغه یو الله کوي. دا د رب د ربوبیت لویه نښه ده. کله د مشرکینو انکار وکړو، نه منله، حضور پاک ته به وی چې قرآن د سره نه منو، دا قرآن ته ځان نه کلام جوړی. حالانکه عرب و، داسې عرب چې د هغې به سل قصیدې اشعار جوړول. نو رب ذوالجلال ورته فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. وی چې سما په دې خپل بنده باندې نازل کړي دي، که چېرته تاسو په دې کې شک کوئ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، نو د دې صورت څه مثل تاسو وروړئ.
معمولی شانتی یو مثال روڑے ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین او د رب نه علاوه خپل مددګارانو ته موازو کې چې څوک کم مدد کولی شي هغې ته آوازو کې او د دې یو مثال لوړی دا قرآن مجید داسې یو معجز کلام دی چې دا تر اوسه پورې خلکو دپاره یو چیلنج دی حضور پاک تقریبا 3000 معجزې ولا رب ورکړي دي په هغه معجزو کې ټولو کې لویه معجزه چې کومه ده هغه دا قرآن مجید دی او داسې یو کلام دی چې دا به د محشر په ورځ زمونږ او ستاسو سفارس هم کوي خو اله به سفارس کوي چې مونږ د کلام سره دوستي وساتو اله به زمونږ سفارش کوي چې د دې کلام خودونکو سره دوستي وساتو ځکه دا خو ځان له پخپله نه زده کېږي که یو کس وایي یاره زه کېنم او د میډیکل ټول کتابونه وایم د ډاکټرۍ ټول کتابونه وایم من او ان به وایم څوک هغه ته ډاکټر وایي هغه ته خو څوک ډاکټر نه وایي خو چې یو استاز نه باقاعده هغې زده کي یا یو انجینیر دی کتابونه ښه ډېر وایي نو هغه ته خو څوک انجینیر نه وایي خو چې کله یو استاز نه زده کړه وکړي نو هغه ته بیا خلک انجینیر وایي هغه ته خلک ډاکټر وایي دغه رنګ کې دا قرآن مجید چې کله دا زده کې نو علماو سره کېنه علماو نه د دې مطلب تپوس وکړه په دنیا کې 3 خلک ټولو کې افضل خلک دي په هغې کې یو علما دي یو حفاظ کرام دي یو قرا حضرات دي دا ټولو کې افضل ترین خلک دي رب په دې ټول عالم کې د مخلوقاتو تقسیم کړی دی اولنی تقسیم یې داسې کړی دی چې انسانان او زناورو کې فرق پیدا کړ انسانان د زناورو نه جدا که زناورو خپله یو دنیا ده وهم ټکویم هېڅ هم نشته انسانان ته بیل که بیا په انسانانو کې خپل خاص بندگان منتخب که خاص داسې دي چې هغه مسلمانان دي هغه د څه لګیا دي کفر کوي شرک کې مبتلا دي څه په یو عقیده څه د سره خدای نه مني څه بلکل داسې په غلطو باندې سر دي په هغې کې خاص مسلمانان منتخب که په هغه خاصو مسلمانانو کې رب خپل خاص نیکان بندگان بیل که څه بد عمله خلک دي هغه په بد عمل باندې سر دي هغه نه د قرآن دي نه د حدیث دي نه خدای ته نږدې کېږي هېڅ د هغې په دنیا کې څه حیثیت نشته په بد عملونو باندې سر دي او بیا په هغه خاص بندگانو کې خلک نور خاص الخاص بندگان منتخب که چې هغه علما دي څنګه یو فروټو والا یا یو سبزی والا کله سبزی روړي نو په هغې کې هغه خرابه یو سیټ ته کیدي بیا هغه درمیانه بل طرف ته کیدي او اعلی بل طرف ته کیدي نو د هغې تقسیم دی که یاره د دې قیمت لږ دی د دې بلې قیمت د هغې نه لږ زیات دی او دا چې اعلی دی یاره د دې قیمت خو ډېر زیات دی نو رب دا یو تقسیم کړی دی د دې تقسیم فایده دا ده چې یاره دا عوام کینې د علماو سره او دا کلام ترې زده کي خو اکثریت اوس هم دا حالت رواني په معاشره کې چې خلک د عوام د علماو نه بیزاره کوي چیرې د عوام علماو خپلو کې اختلافات راشي نو د دې ژوند به بیا د زناورو ژوند تیریږي ځکه اصل عقیده اصل شیز خو ورته همدغه عالم ښیي خو چې د عالم د منځ نه ووتو نو بیا خو هېڅ هم نه دي پاتې بیا به ټول جهنم ته ځي په جهنم کې به سوځي د دنیا معمولي اور ته نه شو ټینګېده نو د جهنم دومره لوی عذاب ته به څنګه ټینګ شو لږه شان دلته تیار شي نو څوک به وایي زړه مې ډوب شو په چا به څه یاره تارې شي څوک به څنګه شي د قبر په هغه یارو کې به څه کول ته چې هېڅوک را سره نه وي ټولو کې قریبي رشته اب هم ته جدا شي که یو کس وفات شي بچي ورسره ډېره مینه کوي ته ورته وایې زوی ته چې د پلار سره د یو 2 شپې دلته قبرستان کې وکړو به کي هېڅوک هم څه نشي کولی چې څه کوئ ځان له پخپله وکړې د بل په ډاډ باندې ګورئ مه پاتې کېږئ د بل په ډاډ باندې چې پاتې شو آخرت دې تباه دی نو رب وایي دې خو بلکل د دې قرآن مثل نشي روړی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا دې داسې کولی نشي بلکل نشي کولی ګورئ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فاتقوا النار وی دا هغه اور نه ویریږئ
وقودها الناس والحجاره چې د هغې تیزولو والا څوک دی؟ کاڼي دي او انسانان دي. هغه اور به د انسان د وجې نه تیزېږي. د کاڼي اور ګورې نه مړ کېږي، سخت اور وي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی زه په لاره باندې روان وم، یو ماشوم مې وکړ، تو وړوکی ماشوم مې وکړ. ما ورته بچې لوبې کوه که نه، ولې جاړې؟ څه د نروک دي ماشومان دې لوبو کې نه لګوي؟ وی نه دا وجه نه ده. وی آخرت راته یادېږي. وی ما ورته بچې ته خو دومره وړوکی ستا خو په آخرت دا وخت خو ستا د لوبو ټوکو دی، لا هغه بلوغت تم نه رسېدلی، حلم تم نه رسېدلی. او ورته وایي نه، وی بس د آخرت یره مې ډېره زیاته اړکې پرته ده. نو وی دا ماشوم راته ډېره عجیبه خبره کوي. وی اسې نه رب مې جهنم کې ونه سوځئ. وی ما ورته بچې ته د جهنم سوچونه ولې کې؟ وی زه اکثر په کور کې ګورم، وی زما مور چې کله روټۍ پخوي نو تنور لګوي. وی هغه تنور چې کله غټې دړې پکې اچوي چې د هغې اور نه بلیږي، نو وی زما مور ورته هغه نري خخوس کې و هغه نري نري ډکې ورته لاندې کېږدي، بیا اور تیز شي. وی هسې نه، وی د محشر په ورځ رب دا ووایي وی چې یاره دا نور لوی لوی انسانان نه بلیږي، په دې اور نه خیږي، وی دا واړه واړه ماشومان ورته کېږدی. نو بیا بس وکړم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی ډېر زیات استادان مې تیر شوي دي، خو دې ماشوم نه چې ما کم سبق اغستی دا ما چانه نه دی اغستی. بچو کې د آخرت فکر پیدا کوي. مونږ خو چې ماشوم روانې کوي بس موبایل ولا ورکوي یو طرف ته به ناست دي. ماشوم چې د لسو کال نه چې بلوغت ته مو رسېږي، موږ لا وړوکی دی، مونځ لی مه پاسوه، مونځ لی مه لیږه. دا د ایمان کمزوري ده. بیا به دې اور ته د ټینګي نه یو، د معاشرې د فساد نه ځان وساتئ، ځکه د جهنم اور ته څوک هم نشي ټینګېدی. او زیات تر د معاشرې فساد چې نه جوړېږي، حدیث کې راځي، بخاري شریف حدیث دی، حضور پاک د معراج په شپه وی جهنم کې مې وکت، وی چې ومې کته وی ډېرې زیاتې ښځې پکې ناستې وې. صحابي تپوس کوي یا رسول الله څه وجې نه ناستې وې؟ وی یکفرنا. او ورته یکفرنا بالله، بیا د خدای کفر یې کړی نه، وی یکفرنا بالاشیر، د خاون نافرمانۍ د وجې نه وې. وی جهنم ترې نه ډک و، په جهنم کې ډېرې زیاتې ښځې وې. همدا چلي که نه؟ بیا روایت کې راځي وی که چېرته پوره زمانه هم ورسره خو کې، وی دا ښځې ستا ښه نه وی. یو صحابي وی، یو بل صحابي حضور پاک ته وی یا رسول الله، وی تاسو چې کله سلام وسرخوئ، دا صحابي پاس یو روان شي، وی دی نه ایسارېږي. حضور پاک ترې نه تپوس کوي چې څه وجه ده، ولې نه ایسارېږي؟ راوی غوښتو، ورته وی څه وجه شته، څه مشکلات دي، ولې نه ایسارېږي مونځ نه بعد؟ صحابه خو به حضور پاک سره ګیره لګولې وه، ناست به ورسره. تو یا رسول الله، وی مونږ سره کور کې تش دا یو صادر دی، وی بل صادر را سر نشته. وی زه چې کله دلته مونځ وکم نو زه زر د دې د وجې نه ځم چې دا صادر خپل کور والا له ورکم، هغه پکې مونځ وکړي. وی نور هېڅ را سره نشته. حضور پاک په سترګو کې اوښکې راغی. بیت المال کې وی چې دله یو اوښو د هغې مطابق سامان ولا ورکې. نو چې هغې ولا ورکو کور ته لاړه، ښځه ورته وی چېرته نه دی روړه؟ وی حضور پاک راکه. وی تا به ورته خپل فریاد کړی وي که نه؟ قسم وکړې داسې ښځې به نن سبا درته وایي، به درته وایي حرام راوړه، په سود باندې پیسې راواله، ماله دا شیزونه راوړه. زیات جرایم چې کېږي نو هغه د ښځو د وجې نه کېږي چې سړی پوره کولی نشي نو جرم ته لاس واچوي. د بل سړي کور روانې وي چې خپل دا یو کور مې آباد شي، خو نه آبادېږي. نو دا جرایم زیات د دې د وجې نه شو چې هغه انسان خپلو نه ماتح ته نه ګوري چې کم د هغه لاندې دي، چې څومره تي اوچت دي هغه ته ګوري چې وګوره پلاني سره خو موټر دی، پلانې خو بنګله کې پاتې کېږي، په دې مال دولت به څو کې یو څو ورځې زندګي دی. دا که چېرته فالج در باندې راغو، هاټ اټیک در باندې راغو، خولې نه به دې ډیوه جوړوي او د خپل لاس به ځان پسې راکاږي، څه به وکړي په دې مال دولت باندې؟ او بیا چې لږ مال لا سره زیات شي بیا په تکبر کې مبتلا شو. یو د اوږې لاندې به هم صادر تیر کړي او لاسونه به روان به یو.
د شکل ته خو مو ګوره دا مونږ شکل د تکبر دی. رب وی قبر چې کم دی لویوالی وي هغه زما صفت دی. انسان به ولې کوي قبر؟ دا د رب صفت دی. زمونږ دا شکل د هغې مطابق نه دی. معمولی شانتې مرض را باندې راشي څه کوو؟ معمولی مرض خو پرېږده، که انسان خپل بول ته وګوري او دسمات یې وکړي نو هغې ته ټینګېدی شي. که چېرته رب هم په وجود باندې دا چمړه نه وی ساتلی او دا دننه ګندګي د مونږ یو بل ته ښکارېدی نو یو بل نه به په میلیونو لرې باندې ګرځېدو. مونږ قبر کوو. او په مال دولت باندې حضرت عثمان صاحب مال وګوري، اصل مال هغو 2/3 مال په یو جنګ کې ټول صحابو له بندوبست کړی دی. عبدالرحمن بن عوف صاحب مال وګوره، داسې مال چې د سونې او د چاندۍ هغه سکې به وې چې هغې به زنګ ونیوه نو خلک به پې چې ګرځېدو نو په هغې به هم ډېر وخت لګېدو نو په ځمکه به یې واچولي اوښان به پې ګرځېده. دغه مالو قبر مه کوئ په یو حالت باندې. نو دا بیا انسان په غلطه باندې سر شي. ښځې ورته وایي دا راوړه دا وروړه، حلال وي که حرام یې وروړه. نو دا ښځه چې لاړه صحابي چې لاړو نو دا ښځه ورته وایي چېرته نه دې وروړو یو حضور پاک را کړې. وی تا به ورته فریاد کړی که نه چې داسې مشکلاتو کې نه وي ما ورته هېڅ هم نه کړی خو حضور پاک تپوس رانه وکړو نو دې د وجې نه ما ورته بیا بیان وکړو. وی ورشه حضور پاک ته دا مال واپس که دا مونږ وو مونږ وی د مفت مال دی بس کور کې کېده اخو پرېږده که چېرته د ضرورت شیز هم زمونږ نه هغه هم راوچت کو کور ته یې وروړو مړه چېرته خو به مې په کار شي که نه په لاره کې یو خښت هم نه پرېږدو چېره خښته ګرانه شوې ده بس کور ته یوسه چې ته دیوال کې به یې ولګې نو هغې پې واپس که. وی حضور پاک ته ووایه چې یا رسول الله د ایمان لوی دولت دی چې را الله کړی دی دا د دې دنیا د معمولي دولت ته نه رسي بس دا مونږ له کافي دی. دا د ایمان جذبه ده، دا هغه جذبه ده چې دا به تا د جهنم د اور نه ساتي. حقیقت درته یم د جهنم اور ګوره ډېر زیات سخت دی. یو ښځه راځي حسن بصیر رحمت الله علیه وی حضرت وی لور مې وفات شوې ده وی زه غواړم چې خوب کې وګورم چې په کوم حالت کې ده. حسن بصیر رحمت الله علیه ورته فرمای وی کله چې د شپې اوده کېږي یا په نیمه شپه کې راپاسې 4 رکعاته نفل به کې د صورت فاتحې نه پس ته به سورة تکاثر وی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وی دا صورت وایا 4 رکعاتونو کې او بیا به درود شروع کې درود شریف چې وی بس په دې کې چې ته به خوله نه بندې تر څو د خپله نه بند شوي چې اوده شي بس خوله به بنده شي. دا ښځه لاړه دا ګوري خوب کې دا حالت یې وکته د شپې پاسې د 4 رکعات یې وکړه 4 رکعاتو نه پس ته درود شریف ویل دې کې اوده شوه چې څنګه اوده شوه په شپه کې لور ګوري قطران د جهنم یو لباس دی هغه لباس دی چې د تارکولو لباس وي تارکولو اور مړ کېږي نو هغه لباس کې د لورې چغې وي او په یو میدان کې د جهنم په منځ کې بلکل ولاړه ده او چغې وي اوهو ښځه پاسې یاره چې دینه خو مې د سره کتلی نه وی چې په کم حالت کې په ما به اوس دا ټیم څنګه تېرېږي دا وخت به راباندې څنګه تېرېږي. نو دا ښځه جاړې بس په څه حالت باندې صبح صادق چې کله راوځي نور راختو وخت دی دا حسن بصري صاحب له لاړو جاړې او فریاد کې حضرت لور خو مې داسې حالت کې وکتم چې نه وه مې کتلی نو ډېره به ښه وې زما لور ته دعا وکړه. حسن بصري صاحب د دې زنانه هغه اوښکې فریاد وکړه په سترګو کې اوښکې راغې نفل یې وکړه رب ته ودرېده وی یا الله وی د دې زنانه د اوښکو لاج وساتې وی دا اوښکې د دې د رحمت ذریعه وګرځېدې د لور دپاره وی الله دا خفګانې په خوشحالي باندې به درکړي. نو دعا یې ورته وکړه دا زنانه بیا لاړه خو په خپل غم کې و حسن بصري رحمت الله علیه په دې وخت کې اوده شوی دی خوب کې کتلی دی په سبا چې کله دا ښځه راغلې ده نو دې ته بیا ورته وی ورشه زما کور ته ورشه چې کور ته ورغلې ده نو کور والا ته وی دې ته وایي چې ستا د لور څه نوم دی او ورته زما د لور فلانې نوم دی وی ښه وی بېګا مې خوب کې وکته
وي ستا لور ولاړه وه. وي ما ورته ته څوک وي؟ زه پلانې د پلانې لور یم چې تا له راغلې وه. وي ما ورته ستا مور دروغجنه وه چې هغې راته وې جهنم کې زما لور جهنم کې سوځي؟ وي نه زما مور دروغجنه نه وه، رښتیا به وې. خو وی ته خو جنت کې دومره خوشحاله وي، یوازې زه نیم. وی ما سره 80,000 کسان نورم جنت ته راغلي دي. وی هغې وجه څه وه؟ وی وجه دا وه وی چې زمونږ په قبرستان باندې یو نیک بزرګ عالم تېرېده او هغه ودرېده، درود پاک یې ویل، مونږ ټولو ته یې راوبخل او بیا دعا وغوسته د رب نه. وي د هغه د دعا او د دې درود پاک د وجې نه رب مونږ ټول راوچت کو، جنت ته داخل کو. نو خبرې مقصد مې دا دی، رب ذوالجلال خپله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، چې خپل ځانم د جهنم نه اور نه وساتئ او خپل اهل و عیال هم وساتئ. د یو څو ورځې مختصر زندگی ده، په دې کې حلال خو د سره مونږ پریښي دي چې کم ځای کې راته د وانې دانې موقع ملاویږي، هر سړی خپل وسه پورې لګیا دی وانې دانې کوي. چې موقع ملاویږي نو بس بیا خو بیا خو ګوري ورته نه. نو د حرامو نه ځان وساتئ. دا معمولی شانتې رزق چې خولې ته لاړ شي نو بیا فریادونه کوه که نه، رب ته جاړه، رب دې دعا نه قبلی. مونږ هر ټایم دا فریاد کو چې یاره زما دعا نه قبلیږي، پلاني صاحب له لاړ شه، ډنګلي صاحب له لاړ شه، نو دعا به دې څنګه قبوله شي؟ حدیث کې راځي وملبسه حرام ومسکنه حرام، چې د هغه کپړې د هغه مسکن چې کوم ځای کې پاتې کېږي دا د حرامو دی، نو څنګه به رب ستا دعا قبوله کړي؟ نو د جهنم د اور نه خپل بچیم وساتئ. تربیت یې په یو داسې پاټلی باندې وکړئ چې علماو سره یې کېنوئ. د دنیا تعلیم ښه ډېر وکړه، دا نه چې منې دی، ښه ډېر یې وکړه، خو علماو سره هم کېنوه. خپل هم عقاید زده کوئ، بچو ته هم وښایئ چې دا بچی معاشره کې ستا کم ځای ته هم ځي نو دی به څوک ګمراه کولی نه شي. نو الله تعالی فرمایي فاتقوا النار التي، ویریږي د هغه اور نه، وقودها الناس والحجاره، چې د هغې تیزور والا انسانان دي او کاڼي دي. اعدت للکافرین، او دا هغه دی، دا هغه جهنم دی، هغه اور دی چې کم تیار کړی شوی دی کافرانو دپاره. بله یو اهم خبره مې کوله، مخکې ورځ یو عالم وفات شوی دی، مفتی ظهرالي خان صاحب، ډېر تکړه عالم و، ډېر لوی مفتی و. حدیث کې راځي یذهبون الصالحون فالاول والاول فالاول، چې نیکان خلک به د دنیا نه لاړ شي، پرله پسې به لاړ شي. په دې 2020 کې څومره لوی لوی علما، څه شهیدان شو، څه چې کم دی په خپل مرګونو باندې وفات شو. نو دا علم داسې په یکمشت به نه ختمیږي چې دنیا نه اوچت شي، خو همدغه نیکان صلحان خلک چې ځي نو د دې د وجې نه به ختم شي. بیا به آخره کې صرف د بوسه پاتې شي، څنګه مونږ ورته د بوره وایو، دا به پاتې شي. رب به په دې خلکو بیا عذاب راولي. او بوره چې راشي بس خلک خو بوره وغورځوي چې اضافي شي دی که نه. غنم نه دی، غنم مونږ غنم یو طرف ته کیدو که نه، نو په بوس بیا سکو کله که په کار نه شي بس ویڼه کې رواني، بیا په دې باندې خلک څه کوي. نو ډېر لوی عالم و، ډېر لوی عالم د دنیا نه لاړه. اول چې دی کم علما تللی دي نو د هغې مثل تر اوسه پورې نه دی راغلی. دا اوس چې کم روان دي نو د دې مثل بعد کې نه راځي. بیا به داسې وخت هم راشي چې دا کم اوسني علما دي د دې مثل به هم په هغه وخت کې بیا نه وي. نو د علماو د ژوند دپاره دعاګانې کوئ چې الله دې له دراز عمرونه ورکړي، ځکه دا د علم ذخایر دي، د علم ذخیرې دي. یو ځل صورت فاتحه ووایئ، 3 ځل صورت اخلاص ووایئ او د هغې روح ته به یې وروبخو. دلته هم وختي څه حادثه شوې ده هغه کسانو ته. زموږ یو ملګری هم بیمار دی، ICU کې پروت دی، ور چا هم دعاګانو دپاره ویلي دي، هغې ته هم دعا وکړو. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد